کوم کسان چې د ملک نه د بهر تلو اراده لري د هغو لپاره یو نوی قانون جوړ شوی دی. هغه که په عمره باندې ځي، که په ویزټ باندې ځي، یا سعودي ته په کار باندې ځي، نو د هغو لپاره دا نوی قانون دی. ځکه نن سبا که تاسو وګورئ زموږ په ملک کې حالات ډېر زیات خراب دي، نو هر یو کس دا کوشش کوي چې زه د ملک نه بهر ته ووتلی. نو زیاتکر چې دي هغه سعودي ته ځي، نو د هغو لپاره نوی قانون شروع شوی دی. هغه کم قانون دی، هغه ته به دې ویډیو کې یم، خو د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ. یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له به لازم ورکوئ. په هر دویم کور کې چې دی یو نه یو کس مسافر دغه شانتې د هر یو کس چې دی بهر ملک ته اراده وي. نو کم کسان چې سعودي ته ځي د هغو لپاره اوس نوی قانون جوړ شوی دی. د دې نه مخکې ما تاسو ته په دې نوي قانون باندې چې دا ویډیو جوړه کړې، خو هغه به یې خالي په پاکستان کې تپوس کوو، لکه د پولیو سرټیفیکیټ چې دی دا اوس لازم شوی دی. نو هغه به یې خالي د پاکستان کوم ایرپورټ چې دی په هغې کې به یې تپوس کوو. نو دلته کې به ځینې کسانو چې دی روپۍ به ورکړې په ټایم باندې چې دی ځان به خلاص کوس په دغه پولیو سرټیفیکیټ چې دی دا به ستاسو نه په بهر ملک کې هم تپوس کوي، هغه د افغانستاني او که د پاکستاني. په دې کې چې هر یو کس سعودي ته ځي، نو د هغو نه به د پولیو سرټیفیکیټ چې دی د دې تپوس به کوي. نو زیاتکر کسانو نه د دې د رغېدو طریقه نه ورځي. نو د دې رغېدې چې دی هغه ډېر په اسانو باندې کېږي. تاسو د خپل موبایل نه هم رغولی شئ، خو د هغې لپاره به تاسو هسپتال ته ځئ او هلته کې به د پولیو ویکسین چې دی دا به لاول ځان ته کوئ. چې هغه یې وکړو هغو ته به چې دا انلاین وکړئ، نو د هغې هغه کوډ چې دی هغه خالي ورکول دي په خپل موبایل کې. نو ستاسو سرټیفیکیټ چې دی تاسو ځان په خپل موبایل کې رغولی شئ. د هغې فیس چې دی خالي 100 روپۍ دی. که بیا یې تاسو په دکان کې رغوئ، نو هغه به 200 روپۍ دی، خو چې تاسو انلاین خپل ویکسین کړئ. ځینې کسان یې په ایجنسیانو کې رغوي، نو هغه ته 3000 4000 15000 روپۍ چې دي دا یې غواړي. نو انلاین ځان په خپله رغ کړئ. 100 روپۍ سرکاري فیس دی او 1.5 چې تاسو راوکاږئ په پلسټک کې بندوئ، نو په هغې باندې چې دی ټولې دغه 1.5 روپۍ یا 200 روپۍ چې دي په دې باندې خرچه راځي. که په خپله بیا هم نشئ کولی، نو بیا دکاندار له ځئ او هغه به تاسو له رغئ، نو په هغې باندې 300 خو د هغې لپاره به ویکسین لازم کوئ. که ویکسین ونه کړئ، نو بیا به 1500 2000 روپۍ چې دي دا به تاسو رشوت د هغې لپاره ورکوئ او بیا به دغه شی چې دی دا به ځان له جوړوئ. نو ښه په اسانو باندې جوړېږي. که طریقه نه درځي، نو د دې په باره کې چې دا زمونږ ویډیو شته. خو کم کسان چې سعودي ته ځي دا قانون د هغې کسان دپاره دی چې اوس پرن د سعودي په ایرپورټ کې چې دی ستاسو نه به د پولیو د ویکسین چې دی دا به تپوس کوي. د هغې کسانو نه به کوي کم کسان چې په نوي ویزه باندې ځي. اکثر زیاتکر کسان بیا کمنټس کوي وایي زه خو بله ورځ راغلم زما نه خو دا تپوس نه دی کړی. نو د زړو ویزو وال نه کوي، کم چې په چوټۍ راغلي د هغو نه تپوس نه کوي. خو کم کسان چې په نوي ویزه باندې ځي د هغو لپاره دا قانون دی. هغه که په عمره باندې ځي، که په ویزټ باندې ځي، خو د هغو نه به د دغې پولیو ویکسین چې دی د دې تپوس به کوي. نو پولیو ویکسین چې دی دا لاول ځان نه راکړئ، نو د هغې نه وروسته بیا تاسو سفر کولی شئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو یو لایک شیر کمنټ چې دی دې ویډیو له لازم ورکړه. د داسې نور ویډیوګانو لپاره زموږ د فیسبوک پیج هم د ځان سره فالو کړئ او یوټیوب چینل چې دی هغه هم د ځان سره سبسکرایب کړئ.